دې پکې کنه باب ما ومن قتل دون اهله فهو شهيد. قال هذا حديث حسن وهكذا روى غير واحد عن ابراهيم بن سعد نحو هذا ويعقوب هو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. باب ما جاء في القسامه. قسامه تفصيل من په دغه کې کړو په باب د مسلم کې قسامه راغلی چې قسامه د نورو دعاویونو مخالفه ده. هغه دا چې په قسامه کې به مدعي اول قسمونه کوي په نورو ټولو دعواګانو کې قسم څوک کوي قسم په مدعا علیه دی بینه بچا دي او دا صورت داسې دی چې په دې کې اولنی مدعی باندې قسم دی بل په نورو کې تکرار د قسمونو نشته دې کې تکرار د قسمونو دی بندوزو پورې نو د دې وجنه د اکثر علما او رائے دا ده چې دا قسامه اوس دی باندې فیصله نشي کېدلی دا رسول الله یو فتوا ورکړي او خو فیصله په نه شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل طرف نه دیت ورکړ په قسامه فیصله ونه کړه دا یو فتوا و چې د جاهلیت په وختونو کې دا جایز و رسول الله صلی الله علیه وسلم تراوړل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فتوا ورکړه چې هغه د هغه وخت سره موافقه و چې کوم د جاهلیت وختونو کې به خلکو کوله او رسول الله په دې باندې قضا او فیصله نه دا کړی دیو جن د اکثر علما او بعض رائے دا چې قسامه باندې حکم اوس جایز نه نور جمهور علما په قسامه باندې حکم جایز وای چې رسول الله چې کوم کار چاته ویلي نو کاغذ واستشوي می هغه کار به جایز ذکر رسول الله هغه خلق تداشي فتوا ورکړي دا نو کله رسول الله فتوا دا نو جایز وای وبه حدثنا عن سهل بن ابي حسمه قال يحيى وحسبت عن رافع بن خديج انهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل مندك قتيلا قد قتل فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسد دورور هو يسد بن مسعود عبد الرحمن بن سال دا مقتول ورورو وكان أصغر القوم دا عبد الرحمن خدا چې د مقتول ورورو نو د ځان ډیر حقدار او قریب ګڼو خبره د شروع کړله ذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د آداب مخودل چې د غټانو په مجلس کې دي ورکوټی ته چې اجازه نه شوي ته خبرې کوا نو دا خبرې نه کوي چې پلار د ناس دی ورور د ناس دی مشر د ناس دی او ته په کې ټټ پټ کې نه مکوا چې تغیر ته اجازه وکړه چې سیبا عبد الله خبرې کوا نو به کوا او چې هغه ته نه کړی نو خبرې به نه کوي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسم دستویلا چې کبر للکبری لویواله ورکه لوی ته نه لوی له خبره اوس پاره تل رکوټي فصمت وتكلم صاحبه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سعد فقال لهم تحلفون تاسي 50 قسمونه خوري فتستحقون صاحبكم نتاج مستحق شيء لویل خپل صاحب او قاتلكم يستاسي قاتل چې څوک دی راغی مالک بشي مونږ به ولټو قالوا وكيف نحلف ولم نشهد مونږ نه مونږ څنګه قسم وکړو او مونږ په حاضر نه رسول الله ته ویل چې قسم وکړو معلومیږي دا چې قسم په ځونه غالب باندې خوړل هم جایز دی ځونه غالب پیژني یقین نه خو ګمان دی غالب وي په دې قسم خوړلې شي د قسمي موضوع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته چې قسم خورنه په ځواني دا څنګه کوم چې په آیات دی چې دا تاسو خبر شولې چې دا دواړه استحق اسم هغه ګناون ماغي کوم دا په ګمان سره وي وبه قال ابو عيسى حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة وقد رأى بعض فقهاء المدينة القواد بالقسامة چې قسامه کې قصاص غستلی شي دا مسلک د امام احمد حنبل او مالک بعض اهل علم وایي چې نه قسامه کې تا 50 قسم هم خوړل نو دیت به حق کیږي خو قصاص غستلی نشي
ان القسام لا توجب القول وانما توجب الدية فقط. دا مسلک د شافعي او د احناف دی. اخر ابواب الديات والحمد لله رب العالمين. بس کتاب الحدود